بسم الله الرحمن الرحیم. نن دا مسله بیانیږي چې څلور رکعته سنت مشپشین منځنه مخشه کدا د چانه پوتی شي نو دا خدای په فرض منځنه بعد په کیم ترتیب سره کوي. ټولنه اول خدا چې دا څلور رکعته سنت او دا ورسته چې کیم سنت دی دا د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک سنت دی. دغه پرشول بالکل ندی پچار. صحیح مسلم او ترمذی شریف شه د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک شه دا روایت موجود دی. کان النبی صلی الله علیه وسلم یصلی اربعا قبل الظهر وبعدها رکعتین چې حضور صلی الله علیه وسلم په مشپشین منځنه مخشه څلور رکعته سنت کول او ورسته دوه رکعته سنت کول. او ابو داود شریف شه د حضور فرمان دی اربع قبل الظهر لیس فیهن تسلیم تفتح لهن ابواب السماء چې مشپشین منځنه مخشه څلور رکعته سنت یدغی د پورا الله پاک د قبولیت ته پورا د اسمون دروازې کولاو کو. او یو حدیث حضور فرمای انها ساعه تفتح فيها ابواب السماء چې دا یو داسې وخت دی چې په دې ټیم کې د الله دی طرفنا د اسمون دروازې کولاو شي، یعنی د الله دی طرفنا رحمتینا برکاتینا انوارات رو نازلیږي. فاحب ان يسعد لي فيها عمل صالح. حضور فرمایي چې د موزله دا خوشاوي چې په دې ټیم کې د مو یو نیک اعمال د الله پاک مخشه پیشي، یعنی د څلور رکعته سنت حضور صلی الله علیه وسلم مشتستا ترغیب رو کړای دی. وس مسله دادو چې کده چانه دغه څلور رکعته سنت پوتی شي المختار تقدیم الثنتین علی الاربع. فقها فرمایي چې افضل طریقہ بهتره طریقہ دادو چې دغه څلور رکعته سنت ته بالکل په اخیری کې شوه کې هغه دوه رکعته سنت په خپل ځای باندې وکې په فرض منځنه بعد. خو کچیرې چا داس وکړل چې دغه څلور رکعته فرض منځنه بعد یې دغه پوته شوي څلور رکعته سنت وکړل په اخیری کې هغه دوه رکعته سنت وکړل بیا د دل مين صحیح کیږي. خو افضل او بهتره طریقہ دادو چې د څلور رکعته سنتو بالکل په اخیری کې شکاوي. فقهاء فرمایي لأن الاربع فاتت عن الموضع المسنون چې دغه څلور رکعته اوالی چې کیم سنت دی دغه د خپل مسنون زوینه خو فوت شول پوت شول فلا تفوت الرکعتان ايضا عن موضعهما. بیا دا نه دو پچار چې سړی هغه دوه رکعته سنت چې کیم په فرض منځنه بعدی د خپل زوینه دای فوت کو، یعنی خپل زوینه دای وخزاوی پانا رو مخشه دای څلور رکعته سنت وکو نه دوه رکعته سنت په غزیب نه وکو په اخر شه بیا هغه پوت شوی څلور رکعته سنت وکو. خو فقها چې دا خبره کړی دو چې په آخر کې شدای وکو دغه د خپل ځون نه دو کړی د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها روایت دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اذا فاتته الاربع قبل الظهر چې د څلور رکعته سنتو چې مشپشین منځنه مخشه د دنا پوت شول صلاها بعد الرکعتین بعد الظهر چې حضور صلی الله علیه وسلم داغه په مشپشین منځنه بعد چې کیم دوه رکعته سنت پانا بعد و ورسته په اخیری کې شد کاول. نو دا مسله مشتو سزدا کړه چې کیما افضل طریقہ دو مشتو سو په